پوه شو چې دا خو موږ سره غداري وشو خو اوس خط لېږل شوی دی حسین رضی الله تعالی عنہ ته رسېدلی حسین رضی الله تعالی عنہ سفر شروع کړي اگر که عبدالله ابن عباس ورته منتونه کړي چې مزه عبدالله ابن عمر ورته منتونه کړي چې مزه د کوفې خلکو ستا د پلار سره وفای نه ده کړې تا سره بس لاره کې سزا کې پیغام راغی چې مسلم ابن عقیل شهید شو او د کوفې خلکو غداري وکړه د تاریخ ټولو کتابونو لیکلي دي په دې وخت کې فاراد الرجوع حسین ابن علی اراده وکړه چې زه واپس مکې ته ځم د کوفې خلک خو غدار وخته دروغجن وخته دا کم خطونه لیکلي پیغامونه لیکلي دي دا ښکاري داسې چې دا بې ثبوته دي او د یزید په باره کې چې کم لیکلي چې شرابي دی بالمازه دی او زناکار دی دام دروغ ښکاري ځکه دروغ ښکاري چې دی خو چې موږ ستا ملګري یو ستا تابعدار یو ستا دپاره م بیعت کړی دی نو مسلم ابن عقیل ولې میدان کې ځان له پرېښود زه دې ځای کې ویم که د کرب و بلا دا جګړه د اسلام او د کفر جګړه وه بیا حسین رضی الله تعالی عنہ د لارې نه واپس کېده بیا هغه دا اراده کوله چې زه واپس مکې ته ځم بیا هغه د میدان نه د واپسۍ تصور کو هرګز یې نه کو د اسلام او د کفر معرکه دا نه وه البته ظلم شوی انتهایی او ظلم کړی د کوفې خلکو دی او هغه لښکر د ابن زیاد په کم لښکر کې چې شیان علي ولاړو او د اهل بیت د محبت نارې لګولې حسین رضی الله تعالی عنہ ته خطونه لیکلي هغه خلکو سیدنا حسین شهید کړی دیو جنا چې حسین رضی الله تعالی عنہ د واپسۍ اراده کړې کنه د دې واپسۍ د ارادې نه دا پته لګي چې دا د اسلام او د کفر جنگ نو ورنه حسین به کلم دا اراده نه وکړ د مسلم ابن عقیل بچو ورونو خاندان خلکو ورته وی چې موږ د خپل پلار او ضرور انتقام الو بچو یې موږ د پلار انتقام حسین ابن علی اوس در سره